السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو مرګره سلمان احمد او تاسو ګوري سلمان احمد افیشل. نن مې تاسو ته په د واتس اپ باره کې خبرې کوم چې موږ له کوم واتس اپ استعمالول پکار دي. واتس اپ تقریبا زموږ سره دي 5-6 واتس اپ دي. یو د جی بي واتس اپ، بل د پینک واتس اپ، بل د یو واتس اپ، بل د اف ام واتس اپ، بل د بزنس واتس اپ او بل د یو ساده کامن واتس اپ. موږ یو اصل کې کوم واتس اپ یوز کول پکار دي؟ جی بي واتس اپ، پینک واتس اپ، اف ام واتس اپ، یو واتس اپ. په دې کې دومره ډیفرنس نشته دی. دا یو شان دي. په دې کې لږ ډیفرنس دی، خو لکه ډېر په دې کې سیزونه دي چې هغه یو شان دي. نو په دې کې چې کوم دا جی بي واتس اپ یا پینک واتس اپ یا یو واتس اپ چې تاسو یا اف ام واتس اپ چې تاسو کله د ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه، پلی سټور ته لاړ شئ، نو هغه به تاسو ته په پلی سټور کې نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي؟ څه خبره ده چې نه میلاویږي؟ ولې دا په پلی سټور کې نشته دی؟ په پلی سټور کې زموږ سره هر شی اویلیبل دی، کوم چې موږ په موبایل کې استعمالوو. که هغه بزنس واتس اپ هم شته دی په واتس اپ په پلی سټور کې، او ساده واتس اپ هم شته دی. خو جی بي او دا واتس اپ پکې نشته دی. ولې نشته دی؟ ځکه نشته دی چې دا زموږ د موبایل لپاره لږ ډینجرس دي، زموږ د ډیټې لپاره لږ ډینجرس دي، لږ خطرناک دي، لږ غیر محفوظ دي. یعنی کله چې تاسو دا ډاونلوډ کوئ په پلی سټور، دا په تاسو ته نه میلاویږي. دا خلک کوم ځای ډاونلوډ کوي؟ کافي خلک دی چې دا استعمالوي. ډېر خلک دی چې دا جی بي واتس اپ، یو واتس اپ، پینک واتس اپ او اف ام واتس اپ استعمالوي. خو هغوی چې کله استعمالوي هغوی لاړ شي کروم ته، د کروم ډاونلوډ کړي. په کروم کې دا تاسو څه ټایم کې ډاونلوډ کوئ؟ ما په خپله سرچ کړلی، تاسو په خپله سرچ کوئ، ولیکئ جی بي واتس اپ، ولیکئ ډاونلوډ ولیکئ. کله کوم ټایم کې ډاونلوډ آپشن تاسو ته په هغه ځای کې به لیکلی چې اټ از ډینجرس فور یور موبایل، فور یور ډیوایس. دا زموږ د ډیوایس لپاره ولې وایي چې ډینجرس دی؟ هغوی په خپله موږ ته وایي دا ولې په پلی سټور کې نشته. د دې دا ښه غټه وجه ده چې کله چې موږ په دې کې ته چا د تصویر ولېږي، خپل ډیټا ولېږي، هغه ډیټا محفوظه نه وي. یو ستاسو ایمیل، ستاسو لکه ستاسو چې جی بي واتس اپ باندې سم کوئ، هغه ستاسو هغه شی د جی بي واتس اپ والا په څه ټایم هم استعمالولی شي، که هغه وغواړي استعمالولی شي. یو خبره دا ده. بله خبره پکې دا ده چې دا زموږ د ډیوایس لپاره هم ډینجرس دی. زموږ په ډیوایس کې هم څه نقصانات پیدا کولی شي. نو موږ له د دې واتس اپ نه طرف ته تللی پکار دي. اوس زه تاسو ته وایم چې کامن واتس اپ موږ ولې استعمال، ولې په پلی سټور باندې شته، ولې په دې کې نقصانات نشته. کامن یو داسې واتس اپ دی، د دې یو خپله کمپني ده. یو بزنس واتس اپ دی، یو دا ساده واتس اپ دی. موږ له په دې دواړو کې یا دواړه استعمالولی شي، یا دواړو کې یو استعمالولی شي. خو کوم چې جی بي واتس اپ دی، پینک واتس اپ دی، اف ام واتس اپ دی، یو واتس اپ دی، دا موږ استعمالول نه دي پکار، ځکه چې دا زموږ ډیټا نه محفوظوي. نو موږ له خپل ساده یا بزنس واتس اپ، بزنس واتس اپ عام سړی هم استعمالولی شي او بزنس مین هم استعمالولی شي. اوس د ساده واتس اپ، ساده واتس اپ هر څوک استعمالوي. زما سره په خپله موبایل کې صرف بزنس واتس اپ دی او ساده واتس اپ دی. ولې؟ ځکه چې جی بي واتس اپ او پینک کامن واتس اپ زما ډیټا نه محفوظوي. نو اوس موږ ځو په ساده واتس اپ کې زه تاسو ته لږ ونې ټریک په باره کې ښیم او تاسو هغه زده کړئ. اول فرصت کې خو تاسو ته پته وي چې څنګه موږ له دغه پکار ده، دا ویډیو جوړول پکار دي. لکه څنګه موږ له په بزنس په ساده واتس اپ کې موږ له څنګه آی ډي جوړول پکار دي. تاسو ته پته د ټولو نه مخکې موږ لاړ شو پلی سټور ته، هلته به سرچ کړو واتس اپ، او موږ به ساده واتس اپ ډاونلوډ کړو. د هغې نه بعد موږ خپل نمبر واچو، خپل برث ډے به پکې واچو، لکه تاریخ پیدایش به پکې واچو، او خپل نمبر به پکې واچو. هغه موږ ډاونلوډ کړو. د دې واتس اپ ډاونلوډ کولو طریقه به تاسو راځي په پلی سټور باندې ډایرکټ میلاویږي. اوس په دې کې لږ ډېر داسې اپشنې دي چې هغه عامو کسانو ته نه معلوم. د هغې باره کې زه تاسو ته وایم. نو زه د واتس اپ طرف ته زما سره اوسئ. ټول نه مخکې موږ خپل واتس اپ آن کړو. بیا په هغې کې سټیټس، پهلې د چیټس، بیا د سټیټس، بیا د کارس. سټیټس څه مطلب دی؟ سټیټ ارڅ دا خو زموږ په نمبر کې راځي. سټیټس دا مطلب دی چې سټیټس باندې موږ آن کړو. په دې کې اوس دا زما سټیټس دی، مای سټیټس. د دې اصل مطلب په اردو کې دی زما حیثیت. په دې باندې موږ له ښه شیزونه لګول پکار دي. اوس دا ټولو کسانو سټیټس لګولي، دا ما درته شو کېږي. و چې زه خپل سټیټس ولګوم، زما چې کوم کانټیکټس دي، کوم چې زما څخه خپل نمبر دي، هغه به زه
دا کومه د ځان سبا کوم چې زه سټیټس ولګوم هغه به هغو ته شو کېږي که تاسو دا غواړئ چې زما سټیټس ځینې کسان تاسو غواړئ اوس زما څه 2 نمبرې دي یا زما څه 100 نمبرې دي یا زما څه 100 نمبرې دي زه یم چې په دې کې چند کسانو ته زما سټیټس شو شي نو هغه طریقه یې تم ښیمه چې نه ته څه وایې چې ټولو ته شو شي نو ډایرکټلی به خپل په اپشن ته لاړ شئ د خپل د ګیلرۍ نه تاسو کوم شی مو واغست اوس مثال په طور باندې زه اوس دا یو پکچر دی دا اوس اخلمه یا دلته زما سره یوه ویډیو ده دا اخلمه یا زما سره بل څه شی دی هغه اخلمه کوم شی چې ما ځینې واغست هغه زه په خپل سټیټس باندې ولګوم دا چې اوس ما ولګو دا دلته ولګېد دا ولګېد دا دلته اوس 0 ویوز دی دلته اوس هر سړی د زما سټیټس کدی شي کوم چې زما په واتساپ کې دي که نه زه غواړم چې زما د سټیټس چند کسانو ګوري چې کوم زه غواړم نو پهله به راشي سټیټس ته بیا به په سایډ باندې دا 3 آیکن نشان چې کوم دی په دې به کلیک کوئ په دې چې کلیک کو بره لیکلی سټیټس پرایویسي په دې به کلیک کوئ بیا لیکلی مای کانټیکټس چې په دې باندې ستا کړئ ستاسې کوم کانټیکټس چې کوم چې ستاسو په واتساپ کې ملګري دي هغه ستا واتساپ سټیټس کتلی شي دا کته لیکلی مای اونلی شیر وید لکه کوم څه ته شیر کول غواړئ په دې به کلیک کې بیا به ایسته راشي اوس زه غواړم چې زما سټیټس یې ټول نه ګوري په دې کې دي چند کسان زما سټیټس ګوري زه به د ځینې هغه ګوډ نشان ولګوم دا اوس زه غواړم چې دی دې وګوري دی دې وګوري دی دې وګوري دی دې نه ګوري دی دې وګوري نو په دې باندې به زه ګوډ نشان کړم چې ما ګوډ نشان ولګاو اوس اونلی شیر وید دیس فرینډ اوس زما سټیټس چې کوم دی ما چې د کوم سره شیر کو دو به کتلی شي په کوم باندې چې ما ګوډ ولګاو دو به کتلی شي ټول کانټیکټ زما نشي کتلی که تاسو غواړئ چې ټول یې وګوري هر سړی وګوري نو بیا به مای کانټیکټس باندې کې که نه ته څه وایي چې زما لږ چند ملګري وګوري تاسو ما طریقه وښوده هغه طریقه به وګورئ